السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه هغه سړي ته د میلمه چې مخکې راغلی و خدای دې بې خوباسه. زه افغانستان ته کنځل نه کوم، زه عوام ته کنځل نه کوم، زه عوام راویښوم. زه خپله د ننګرهار یم. تو هغه ننګرهار کې کله ګرځېدلی یم نه خدای خبر، سعودي کې د ټول عمر تیر شو او ما هغه د افغانستان غریبانو سره کومک کوونکی سړی یم. زه غاري عیسی غوندې نه یم چې مخکې یو وکیل ورته راغی، هغه وکیل ورته ویل تا ذلیل انسان د لاسه ویلې ټول نفرتونه خواره شرل ویلې که دومره نرې رشه په کابل کې دا مظاهره وکړه چې پته دې ولګي، که دومره نرې رشه دا مبارزه دی په هغه کې وکړه، په ننګرهار کې وکړه چې پته دې ولګي، په قندوز کې وکړه، په مزار کې وکړه چې پته دې ولګي. دا وګوره، دا د غاري عیسی نسل دی. دا وګوره د غاري عیسی دغه نسل دی. وګوره دغه د غاري عیسی نسل. دا واورئ، دا واورئ، دا وګوره، دا وګوره. نه ای بچه خرم ازداو میزنه پدانانه تایستک. ما خب کدام کار نکردیم، آمدیم مثل آدم سلام علیکم امرش گپ میزنیم. دا وګوره. یا واسه تو کجای گپ میزنیم جاجا. دا ګوره غاري عیسی که ته دومره نرې ته دغسې خلکو پسې راجیګ شه، دغسې خلک اصلاح که. ته وروره ستا د وجې نه ټول خلک ګمراه شو. ته غواړې چې په افغانستان کې دغسې عیاشي شروع شي، ته غواړې چې په افغانستان کې دغسې خلک پرتګونه وباسي او بې پرتوګه وګرځي، بې څادره وګرځي، په لایفونو کې راشي خپل کون او کوس خلکو ته وښیي. والله که دا ارمان دې پوره شي، والله په بالله کې پوره کړي. هغه وکیل ښه بیاف کده او وکیل ورته وویل، د پارلمان کوم وکیل و هغې ورته وویل چې ذلیله انسانه ستا د لاسه ویلې پاکستان سره زمونږ دښمني وشوه، ستا د لاسه هر افغان بچي خودکشي وکړه، ستا د لاسه طالبانو په ملي اردو باندې ظلم وکړو، ملي اردو په طالبانو ظلم وکړو. دا جنګونه ټول چې افغانستان کې زیات شوي ستا د نفرت د لاسه زیات شوي دي. زه هغه زما افغاني ورور ته وایم چې غرق شي. هغه کوم ځای نوم یې واغوستی د اغیزي باجوړ. او زه اول باجوړ ته تللی نه یم، زه بالکل پاکستان په ایریا کې بلد نه یم، زما ټول عمر په خارج کې تیر شوی. خو زه هغه افغان یم چې زما په افغانانو باندې زړه درد کوي. زه هغه افغان یم چې زما افغانانو پسې ما شپې او ورځې جړلي، شپې یوه بجه زه لایف راغلی یم او ما جړلي دي. کله چې پاکستان ما سره کومک وکړو هغې ما سره کومک نه دی کړی. پاکستان ما سره خپله ورورولي ښودلې ده. د پاکستان باندې زه حق لرم په دې چې د یو خوا نه هغه زما د اسلام په دایره کې زما ورور دی او ورور خبره ما ته پیغور نه ده. که هر څوک وایي چې دا پیغور ده، وروره هغه سړی ډاکټر ته ضرورت لري، هغه سړی وروره هغه ته ضرورت لري چې لاړ شي ډاکټر ته ووایي چې وروره زه منټلي سیټ نه یم او ما سیټ کا. لکه څنګه چې غاري عیسی د ملایانو توهین کوي، د قرآن توهین کوي، د دین توهین کوي، د افغانستان توهین کوي، د افغانستان د عوام توهین کوي او یو بل سره جنګوي. تاسې راغلي یاستئ د غاري عیسی لایف ته 2000-3000 کسان کېنئ چې کوم لایف کې د حق خبرې وي او د مذهب او د دین خبرې وي. هلته وروره یو یا 20 کسه ناست یا 10 کسه یا 20 کسه. و خدای م لاسونه مات کا، و علاق شئ، دا لایف شیر کوي، دا لایف شیر کوي. دغه ګوره دلته یو بل رور دی، د دې نوم دی عیسی عمر خان. عیسی عمر خان ستا نوم عیسی عمر خان دی. تا ته کله په افغانستان کې چا ویلی دي چې عیسی نوم نه زمونږ نفرت دی؟ چې دا غاري عیسی راغی په جرمني کې دا هغه یې وکړو، په خپل انټرویو کې ویلي وایي د افغانستان عوام د عیسی علیه السلام نه بد ګڼي. دا غږ خو کله مونږ نه دی کړی په دې چې عیسی علیه السلام سره زمونږ مینه ده او چې کوم مسلمان عیسی علیه السلام نه مني هغه د اسلام په چوکاټ او اسلام په دایرې نه لرې دی. نو تاسې لږ ذره سوچ وکړئ. موږ وایو چې آمنت بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. دې څه مطلب ده و رسوله؟ که نه و رسوله ټول پیغمبران، ټول چې 1,40,000 پیغمبر څه کم او څه زیات، نو ولې هغه کې حضرت عیسی علیه السلام نه راځي چې تا داسې بد کړه ده؟
ګوره دی خپل پاسپورت دپاره دا بد وکړو بله ګمراهي دی شروع کړه چې دی سره ټراول ډاکومنټ دی ویښه او په ټراول ډاکومنټ باندې دا افغانستان ته تللی نشي دی وروره یو دم چغې شروع کړې چې د افغانستان سفارتونه د باید افغانانو ته پاسپورت ورکړي افغانانو ته ورنکي بې شرمه تو چې کله د افغانستان نه رالې تا ولې خپل د افغانستان حکومت ځان دپاره دښمن که چې کله د هغه دښمن که نو بیا د افغانستان د پاسپورت ولې تمه کې هغه خو تا ته نشي درکوی په دې چې تا خپله دا تسلیم کړه چې زه د افغانیت نه وتی یم تا خپله دا تسلیم کړه چې زه افغان نه یم تا خپله دا تسلیم کړه چې زه مسلمان نه یم تا خپله دا تسلیم کړه چې زه غار عیسویت قبلوم او په هغه د جرمني په فرانکفورت په غټه کلیسا کې په هغه کلیسا دننه چې تا غوټې ووالې په اوبو کې عیسویت چې کله قبلو دی په اوبو کې غوټې ووالې هغه د کلیسا هغه کوم هغه فادري چې کنه هغه د سټ او د سټ نه نیول او د اوبو کې کته کو پورته کو دا هغه انسان دی دی افغانانو په سر په لکاو پیسې ټولې کړې په لکاو پیسې دي ځان ته کاروبار جوړ کو ښه ارامه ویښه د دې د وجې نه دې کور کې هغه ښځه چې دا هغه هم په تنګ ده هغه هم ورته وایي چې سویم کال دی ما خپل پلار خپل مور خپل قوم خپل وطن ونه لیدو ستا د نفرتو د وجې نه په دې چې افغانستان ته خو تلی نشي ځکه نرې غار عیسی لاړ شه افغانستان ته او وکیل درته څه وویلې چې دلته د کمرې شاته ناستې سپي غوندې غپېږي که ته دومره نرې ایوبي ورته وویلې ویل د کمرې شاته ناستې سپي غوندې غپېږي ویل که ته دومره نرې ویل تو ریشه دا مبارزه کابل کې وکړه چې تا ته پته ولګي دا مبارزه ننګرهار کې وکړه چې تا ته پته ولګي دا مبارزه مزار کې وکړه قندوز کې وکړه هغې ورته بله خبره وکړه وایي ریشه دوبۍ کې وکړه وایي ریشه دوبۍ کې وکړه او چې پته ولګي چې څه رقمي مبارزه چې مبارزه څه رقمي وایي ستا به هلته زه تا ومنم چې ته غار عیسی یې وای ته غار عیسی نه یې هغې ورته خپله وویلې چې ټول نفرتونه تا خورولی دي او کله غلطۍ کې م افغانستان طرف ته رای نشي او دا نفرت دې بند که قسم مې د په رب هغې ورته وویل چې ګوره پارتوک در نه زه وباسم او وکیل ورته دا خبره وکړه بخښنه غواړم تا خبرو کې راځم تاسو وګورئ په افغانستان کې د تاجک او د پښتو او د هزاره او د ازبک او د پشتوي د بلوچ عرب دا خبرې نه وي کله چې دغه خلک لایفونو ته راغی دوی هر خبرې د منافقت او د قوم پرستي بوی ته راته د نشنلیزم افغانستان کې ګوره موږ همیشه وایو چې هر قومونه هم ژبې ټول څلور دېرش ولایته دي څونه چې دي موږ یو بل سره ورونه یو صحیح ده مسلمانان یو وطنداران موږ چا سره اختلافات منافقت نه لرو صحیح ده د یو وطن یو اوسېږو ورونه غوندې دوی چې راغی هله ورته پارتیوانانو ته کمزاو کوي هله پښتنو ته کمزاو کوي هله دې ته وکړه او بې وجدان انسانه که تا د پښتنو طرفداري کوله خو بیا به ما درته ویله چې زه صحیح ده تا خو د پښتنو طرفداري وکړه ته خو تر اوسه پورې د یو پښتون د پښتانه هغه ماشومان چې د خاورې لاندې کېږي تا خو د هغه غږ هم جګ نه کړه ته څه رقم ځان ته پښتون وایې دا به د هغې خوجه دا ګوره دا انسان چې دی وروره دی خپله تسلیم کړي دي چې زه نه پښتون یم نه افغان یم نه مسلمان یم یو انسان چې دغه درې شیان تسلیم کړي هغې ته دا ضرورت نشته هغه په دې کې نه دی هغه وایي چې خدای دا ټول افغانستان کې مشکلات زیات کړي چې زه خپل ښځې ته او خپل ځان ته د جرمني نیشنلټي والم په دې چې جرمني نیشنلټي بنده کړې ده هغه به هغه وخت کې خلاصوي جرمني چې کوم وخت کې په افغانستان کې 99.1 لکه 100% قتل عام شروع شي هلته جرمني ویل چې موږ افغانانو ته نیشنلټیانې ورکوو که نه افغانانو سره به همدا 15 کلن 1 کلن او 3 کلن کارټونه به وي دا به هر وخت چینجېږي چې کله افغانستان کې 100% امن راغی دا ټول به ډیپورټ کوو دا خو اوس دې ډار کې دا چغې وایي که نه ځکه خو دا اوس قومونه یو بل سره جنګ کې اچوي آفرین نسل کشي اچوي د یو ویزې لپاره دا د بې وجدان انسان ده دا یو ځان دپاره زرهاو ځانونه دا تباه کوي یو ځان دپاره زرهاو قومونه دا تباه کوي یو ځان دپاره زرهاو قومونه دا جنګوي د دې جنګ نه بغیر بل کار نشته
دغه دی زما او د هغې ترمنځ زما درته ویلي 1 ساعت مزل دی 1 ساعت ولې په دغه 1 ساعت کې ما ورته زر دفعې ویلي که دې کې غیرت وي که دې کې ایمان وي که دا رښتیا ډېر داسې مشهوره انسان وي دې پسې افغانان ولاړي وغاري سارېشه سویزرلینډ ته دې سفارت کې په ما عریضه وکړه زه دې سفارت کې په ما عریضه وکړه زه پته به دې ولګي ریشه ما دې ګریوان نه ونیسه ریشه که ته زما په 20 قدمۍ کې م راته نږدې شوې زه دا خپل سټ دې ځینه وام 20 قدمۍ کې و جاهل انسانه تا هغه لیوني په سر په ایټالیا او په بلجیم کې چې ګرځېدو په هغه لیوني په سر تا 250,000 یورو دې ټولې کړې هغه لیونی دې بیا م ونه لېږه هغه همالته بېچاره در په دره ګرځي تا ځان دپاره د تلیفونونو دکان واغسته بل دکان دې واغستو شرابخانه دې همدغه افغانانو پیسو په سر تا واغسته هر افغان چې دا وایي چې زه د غاریسا فالوور یم یا زما غاریسا سره ناسته پاسته ده او غاریسا ماته خدمت کوي هغې افغان ته یو ډاکټر ضرورت دی هغه وروره مغزو کې پرابلم دی هغه باید لاړ شي دا خپل پرابلم سولو کړي زه د هغه افغان نه بیا دا پوښتنه م کومه که ته رښتیا د افغانستان یې د هغه ماشوم چې د ژوندی د خاورې لاندې کېږي زه د جومات مبات هم پرېږده هغه اسلامیت کې که نه لرئ د انسانیت په نګاه باندې صحیح ده هماغه د پښتنو ماشومان د بل چا خو نه شي کولی آفرین دې په تاجکو یي آفرین دې په هزاره ازبکو کې چې دغو نه نه پرېږدي څوک پرې ظلم وکړي انتقاد بالکل بالکل زه د هغه پښتون نه بیا دا پښتنه م کومه چې په افغانستان کې هغه ماشومان چې د خاورې لاندې شوي دي دوی د لاسه دا کله د هغوی عکسونه پوسټ کړي دي خپل په هغه کې چې دا نن موږ د دې لپاره وروره هغه ولې دا کار وکړي نه 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 هغه دې کې نه دی هغه دې کې نه دی هغه وایي چې امریکا د نورم قتل عام وکړي هغه دا وایي چې د افغانستان باید نسل ختم شي د غاریسا دغه مطلب دی د غاریسا دغه مطلب د غاریسا بل مطلب نه لري که درلوده ازاری د تاجک سره په جنگ کو تاجک د پښتون سره پښتوني د ازبک سره ازبک د ترکمن سره ترکمني د پشاهي سره نورستاني سره قزلباش سره دا ټول سره په جنگ واچول دا چا واچول دی غری کونی ټول په جنگ واچول دا بعض افغانان د دې دا غټي خبري اورېدي هغه سپي غوندې غپېدل اوري د دې اصلیت نه که خبر شي کنه دی دغه دکانونه مخکې د روسیا جنکان به راوړل په جرمني کې به خرڅول و خدایم دی خوباسه دا هغه انسان دی ایوبي راغلی د ایوبي سره راغلی د ایوبي واورې ورونو دا ایوبي نومېږي واورې ورونو دا ایوبي چې دا د حکومت کس ته ګوره هغه هم چې خوشحاله نه دي نه دی نه د پارلمان وکیل دی افغان خو د ماشومانو د خاورې لاندې کېږي هغه افغان نه دي ورونه تاسو وګورئ
چې د ایوبي د افغانستان پارلمان حکومت هم دینه یو کس نفرت ته کوي. وکیل دی. صحیح ده، د پارلمان کس ته ګوره دا هغې سره هم وایي، علما زمونږ علماو سره هم وایي، مدرسو سره هم وایي دا انسان چې تاسو اوس هم ونه پېژنئ، نه تاسو ځان پېژنئ نه الله پېژنئ. بالکل قسم ده. بالکل دا بالکل مونږ منم. پرېږده، دا مونږ ګلخانان سي، دا مونږ د اوسان سي، تاسو چې څه کمزګانې مونږ ته کوئ وکئ، مونږ یې قبلوو. وکئ چې سم زړه مونږ غواړي ستاسو وکئ. ناموس ته ستاسو عزت احترام لرو، د خپله د خور او د مور په سترګه ورته ګورو. صحیح ده. بالکل. مونږ چې تاسو څونه سپکوئ ویې کوئ، مونږ خپله اجر د الله نه غواړو. بالکل. دغه سړی نه د حکومت طرفدار ده، نه د ولس طرفدار ده، نه د الله طرفدار ده. څنګه چې دغه خان یوسف ویله چې دې ته ویزه پکار ده، بس دې ته دا تنها ویزه غواړي، نشنلټي پکار ده ورته. دا نشنلټي غواړي، ویزه غواړي، د دې نور بل کار نشته. دا وایي چې افغانستان کې د خدای داسې بې امني راوړي، وایي چې افغانستان وایي در په دره شي چې زه وایي پاسپورټ والم، د جرمني پاسپورټ والم. په دې چې جرمني په 2015 کال کې اعلان وکړو چې موږ پناهندګي نه ورکوو، خو بیرته خلکو زور واچو چې پناهندګي باید ورکړل شي. خو پناهندګي ویل چې پناهندګي ورکوو خو نشنلټي نه ورکوو. دې لیست کې غاریسا هم راغی. نو غاریسا ته نشنلټي ورنکړه، دې سره ټراول ډاکومنټ دی، د افغانستان ته تللی نشي، دا پاکستان ته ځي. نه اوس دا د افغانستان شو نه د پاکستان شو، دا اوس غواړي چې افغانستان ټول عوام قتل عام شي، چې تنها غاریسا په د افغانستان کې به وګرځي. د دې دغه مطلب دی، نور هیڅ مطلب یې نشته. کای منئ وی منئ او کای نه منئ، څنګه چې در په در راستئ خدای هم نور همداسې پسې در په در کا. منګه به دا وایو. خلاصه خبره ده. بالکل وروره دا د الله نه څه غواړو. دغه یو ورور دی تا ته ډېر یو هغه زه ورته وایي داسې یو انسان راواله چې زمونږ په هغه په خلاف وي، داسې یو انسان راواله. که زما غږ اورې مبین صاحبه کمنټ وکړه چې تا راواخلم. مبین صاحبه چېرته یې دلته مخلص صاحبه یا بل کوم یو ورور یا بل داسې کوم عالمي یا ملایي هیله کومه تاسو نه راشئ. قسم د ملایانو بس نو ګیله مې شته ګوره تاسو نه 100% ګیله لرم تاسو نه. یوسف غلط خو نه وایم که نه وروره زمونږ ډېر زیات ضرورت دی دغه سانه کې یو د قرآن کریم عالم ته چې حدیثونه او آیاتونه ووایي چې آیا موږ غلط یي که هغه غلط دی. که موږ غلط یي موږ به دغه ځای کې لاړ به شو، د غاریسا خپې به ومینځو، د هغې اوبه به موږ وڅکو. او که هغه غلط یي بیا دا افغانان د غاریسا ته کوتک راونیسي. بس دغه دی. موږ دا شرط در سره لګو چې په اسلام په دایره کې هر چا موږ غلط کړو، موږ هماغه سات د غاریسا د خپو اوبه به وڅکو. ده که هر چا موږ غلط کړو. نور څه غواړئ ورونو؟ نور څه غواړئ؟ ختم. راشئ په دلایلو او د حدیثو په باره کې وغږېږئ چې یو انسان نفرت خوروي، آیا هغه د انسانیت د چوکاټ نه وتی دی او که نه؟ یو انسان چې د یو ملک بربادي غواړي، آیا هغه د انسانیت د چوکاټ نه وتی دی او که نه؟ یو انسان چې دوه ورونه مسلمانان سره جنګوي، آیا هغه د انسانیت د چوکاټ نه وتی دی او که نه؟ یو انسان چې یو ځان دپاره نشنلټۍ دپاره بسته افغانستان یو بل سره دښمن کوي، آیا هغه د انسانیت د چوکاټ نه وتی دی او که نه؟ دغه شیان په قرآن کې لیکلي دي. راشئ که قرآن دی کې موږ ملامته کړو، موږ به نن نه بعد د غاریسا هر سهار به زه دې زما 1 ساعت مزل دی، د هغې خپې به وینځم او د هغې د خپو اوبه به زه څکم. راشئ که زه ملامته کړم دای ګز دای میدان راځئ. راشئ غټ غټ عالمان راشئ راځئ. بس یو مخالف راواله خیر دی. که موږ ته کنځل هم کوي ودي کرایه وایله. مننه ورور آباد اوسه. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جوړې په خیر یې؟ شکر د الحمدلله ورور خپله ښه یې؟
الحمدلله تاسو یاستئ دا خو ډېر بې غیرته یا بې حیا انسان د اوس مې د حالت ته مې کتل قسم په بالله هغه قرآن شریف یې داسې نیولی وی لکه یو عادي کتاب چې وبس قرآن نه خلکو ته ورچې ډېر بې غیرته بې حیا انسان ده دی دې الله تعالی وشرموي الله تعالی دې در بدره کړي امین بس نو ملګرو څخه مې دغه غوښتنه چې دا لایف دی په ګروپونو کې شیر کړي چې دا حرامي وشرمېږي دا د خدای پاک وشرموي د افغانانو په سرو باندې پیسې واخیستې د خلکو عزت یې وشرماوه بالکل راشه قریصه که چېرته رښتیا یې ستا ته د افغانستان ولس ستا طرفدار وي نو زما غوندې په خپل لایف کې د هر یو ورور ته وخت ورکوه چې زه یې پېژنم او نه یې پېژنم ګوره زه وخت ورته ورکوم ته وخت ورکوه